زه بیانونه اورما کور کې کمره کې ناستم بیانونه اورم دلته اورم او هر یو ملګری چې راځي دا هغه بیان دا هغه خبرې ډېرې مفیدې د زړه نه یو ډېرې خوږې زه هم په زړه کې دعاګانې کوم چې الحمدلله ثم الحمدلله دا الله ډېر لوی کرم او ډېر لوی مهرباني په هر چا باندې ده خو په ما باندې د هر چا نه زیاته ده چې ما له داسې مخلصان ملګري داسې مینهدار ملګري او داسې متقیان او پرهیزګار ملګري راکړي دي چې هغه زما د زړه ټکور دی زما د ملا ملاتړ دی زما د مټو مضبوطیا ده نو په دې زه د الله ډېره شکریا ادا کوم او ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو په هیڅ یو موقع باندې زه یوازې نیم پرېښودی ما یوازې هیڅ کار نشو کولی خو دا ستاسو ملګرتیا او ستاسو خلوص او ستاسو دعاګانې دي او هغه ما ته رارسي زما امید دی چې آینده به هم تاسو دغسې خلوص دغسې مینه او دغسې محبت او دغسې دعاګانې کوئ ما وختي په درس کې دا کوشش وکړه چې زه خپله ذمهداري ادا کړم او تنظیمي څه خبرې وکړم او هغه ما د درس په آخره کې وکړې د هغې نه بعد بیا ما دا مناسب نه ګڼل چې زه درس اوږد کړم که زه هر څومره اوږد کړم نو چې څه ویل دي نو هغه ټول ویلې کېږي نه خو ما یې باید دغه پاتې دي وختامه مسک چې د آخري خبرو په تنظیم باندې پاتې شي نو بس دا ډېره بهتره ده او ډېره ښه ده خو بیا هم د مولانا شمس العادي صاحب حکم و او دوی ویل چې نه آخري خبرې یو څو ته وکړي نو زه خو چې درس مې ختم کړی دی او مېلمانه دي یو ډله ځي او بله راځي او اوس دا دي ما ایله څه مېلمانه رخصت کړل هغوی سره په ګیټ کې هم چې مولانا شمس العادي وي بس تا آخري خبرې دي او ته راشه ما به دی رخصتو مزه درالم نو ما هم دمه نه ده کړې خو کله چې سړی سبق اخلي نو د هغې دوه طریقې یو طریقه دای چې سړی کتاب وګوري او د هغې نه سبق والي او د دې نه بهتره او غوره طریقه دا ده چې سړی یو داسې شخصیت ته وګوري چې هغه کامیاب شخصیتي هغه دنیا کې کار کړی هغه یو تاریخ پرېښودی د هغه ژوند ته وګوري او د هغې نه سبق والي موږ که هر څومره شخصیات وګورو نو هغه شخصیت چې هغه الله په مخلوق کې منتخب کړی غوره کړی او هغې د ټولې دنیا دپاره پیشوا وګرځو تر قیامته چې هغه جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نو که موږ د هغه په ژوند نظر واچو او د هغې نه سبق والو نو هغه به بیا ډېره بهتره او ډېره غوره بیا د هغه تعلیم د هغه ژوند د هغه ګذران نه چې چا سبق اخیستی حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده چې هغه زما والد صاحب او د ټول جماعت روحاني والدو د هغه ژوند ته چې موږ وګورو او موازنه وکړو نو هغه هم په هغه قدم باندې قدم ایښوده او په هغه طریقه باندې روانو د دې وجه نه په پښتون قوم کې کار کول دا ډېر مشکل و ډېر ګران و خو هغه الحمدلله کار وکړ او
او داسې کار یې وکړ چې د هغه دشمنان هم د هغې اقرار کوي. کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند وګورو نو هغه انسان و او انسان داسې یو مخلوق الله پیدا کړی دی چې په ده کې الله متضاد صفتونه پیدا کړي. انسان د متضادو صفتونو مجموعه ده. یو ساعت کې انسان غصه نو په بل ساعت کې انسان خوشحالي او ماغه انساني چې یو ساعت کې هغه مسکل کېږي او خاندي او خوشحالي او ماغه انساني چې په بل ټایم کې وګوري نو هغه د سترګو ګوټونه سري وزه سپینمې د هغه پرسېدلي د مرای رګونې پرسېدلي تندې چوړه شوی او غوسه او ماغه انسان دی. هغه انسان دی چې په یو ساعت کې ویښي او په بل ساعت کې هغه ودي. هغه انسان دی چې په یو ساعت کې دوست دی او په بل ساعت کې هغه دشمنی. انسان کې الله متضاد صفتونه پیدا کړي. دا متضاد صفتونه الله انسان کې ځکه پیدا کړي دي چې دا پیدا کړي د عبادت دپاره چې دا الله عبادت وکړي او بیا دې انسان له الله ضروريات هم پیدا کړي وو په دې کې ضرورتونه مچولي وو. ډوډۍ ته ضرورت وو، اوبو ته ضرورت وو، خوراک ته ضرورت وو، څښاک ته ضرورت وو، خوب او راحت ته ضرورت وو، دمې ته ضرورت وو. نو دکې ضرورتونه هم پیدا کړي، دکې خواهشات هم پیدا کړي. هر یو انسان که هغه انبیاء علیهم السلام وو، که هغه اولیاء کرام وو، که هغه علما دي، که هغه عوام دي، نو د دوی خواهشات یو شان دي. هر یو دا غواړي چې زما د جوړی، سړی غواړي زما د ښځی، ښځه غواړي زما د خاوندي. هر یو انسان هغه خواهشات دي او غواړي چې زما هغه خواهشات پوره شي. دا ضروریات او دا خواهشات دینه بیا الله لارې جوړې کړي دي. نو دغه ضروریات دي چې د دې د حاصلولو لپاره الله دوه لارې جوړې کړي دي. گویا کې یو لار په مشرق راغلی ده او بله لار په مغرب راغلی ده، هغه ضرورت ته راغلی ده. یو لاره هغه غلطه ده او بله لاره صحیح ده. تا ته دواړه لارې وښیلې وهدیناه النجدین فاما شاکرا و اما کفورا. الله ما ته دواړه لارې ښیلې دي، د ده خوښه ده که شکرګزار ګرځي او که منکر ګرځي. دا دواړه لارې الله وښیلې، یو جایز او بله ناجایز. مثلا ستا رزق د ضرورت دی، تاله ډوډۍ مقرر کړې ده، هغه به درله درکوي. خو د هغې رزق او د هغې ډوډۍ د حاصلولو لارې درته دوه وښیلې. ستا خوښه ده که ته د غلا په لاره ځې، که ته د فراډ په لاره ځې، که ته د رشوت په لاره ځې، نو دکه یو ډوډۍ به خورې. او که ستا خوښه ده ته د مزدورۍ په لار راځې، د دکان په لار راځې، د کاروبار په لار راځې، په جایزه لار راځې، نو دکه یو ډوډۍ به خورې. خو لارې درته دوه وښیلې او بیا یې تاله اختیار درکړ، من وجې اختیار درکړ چې ستا خوښه ده که په دې لاره ځې او که په دې لاره ځې. خواهشات د انسان دي. نو الله ته پته وه چې د انسان دا خواهشات دي چې د خپل شهوت ادا کول غواړي. خو تا ته دوه لارې وښیلې، یو لار د جایز او بله د ناجایز.
د جایز لارې درته وښیله، نکاح وکړه، واده وکړه، جایز لاره ده او ته خپل خواهش پوره کړه. بله لاره درته وښیله د زنا ده، ناکاره ده، بدعملي ده. ستا خو خلک په دې جایزه لاره ځي او که په نایجه خپل خواهش به پوره کړي، خو مجرم شوي چې په غلطه لاره او په ناجایزه لاړې او په جایزه لاړې نو مجرم نه یې، بلکې اجر درته ملاویږي او ثواب پکې هم درته ملاویږي او ستا ضرورت هم پوره کېږي. هر یو انسان غواړي چې زما سره د یو زنانۍ زه دې په سفر باندې روان یم او ما ته دې په سفر کې تکلیف نه وي. ستا خوښه ده که ته خپله بیبي د ځان سره کښېنې په پرده کې او ته روان یې، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په کجاوه کې کښېنوله او بیبي به یې ځان سره بوتله چې جهاد لګوم ته. ستا خوښه ده چې خپلې بیبي له توجه نه ورکړې او پردی جنۍ د ځان سره کښېنې، تا به خپل خواهش پوره کړې، خو دا لاره دې غلطه او هغه لاره دې صحیح وه، دواړه لارې درته وښېلې. څنګه چې دا دي نو دغسې انسان مدني طبع دی، دی یوازې ژوند نشي تېرولی. د انسان لویه سزا دا ده چې دی یوازې کې، کله چې دی یوازې که د دې نه لویه سزا بله نشته او د دې وجې ورته قید تنهایي وایي چې لویه سزا ورکوي، وایي قید تنهایي دی، یوازې بند کړی دی. سپی یوازې خوشحالي چې بل راولي دی ورپسې غاپي، میخه یوازې خوشحالي چې بله میخه راولي پاکور وتړي دا ورته ښکر اراموي. دا غوا یوازې خوشحالي چې بل راولي نو هغه سره جنګ کوي، سیریه. انسان یوازې تنګیږي، دی یوازې ژوند نشي تېرولی، دی مدني طبع دی، دی به لازماً ځان له ملګري ګوري، دی به لازماً ځان له تعلق جوړوي، دی به لازماً ځان له ډله جوړوي. اوس تا ته الله دواړه لارې وښېلې، ډله جوړې، ډله دې خوښه ده، ملګري دې خوښ دي، تعلق دې خوښ دی. اوس دا تعلق، دا ډله د غلطو خلکو سره جوړې او که د ښو سره یې جوړې. که د غلطو سره جوړې نو ستا په واده کې به شرابیاني، ستا په کولدن کې به شرابیاني، ستا په گپ شپ کې به شرابیان او بدماشانی، ستا په غم کې په جنازه کې به بدماشان او شرابیان او بېودسه به ولاړي. ستا خوښه ده که ته ښو خلکو سره ملګرتیا جوړې نو ستا په ډله کې، ستا په غم خادای کې، ستا په جنازه کې به علما ولاړي او نیکان خلک به ولاړي چې هغوی به اودس کړی او به ډېر پرهیزګار او نیکوکاره او چې هغوی کومه دعا وایي نو به د زړه نه وایي چې اللهم اغفر لحینا و میتنا و شاهدنا و غائبنا. نو تا له اختیار درکړی دی، هغه ډله دې خوښه ده او که دا ډله دې خوښه ده. که هغه ډله دې خوښوي ضرورت خو ستا شته ډلې ته، ملګري به لازماً ځان له ګوري، تعلق به جوړې. نو چې ستا د یو سړي سره تعلق وي هغه داسې سړی چې ته ښکاره کولی هم نه شي چې زما د سره تعلق دی، ته د هغه ځای ته ځې نو مخ دې پټ کړی ځان درته بد ښکاري، چې هغه تا څخه راځي نو ځان درته بد ښکاري. نو که هغه ډله دې خوښوي او که نه دا ډله دې خوښوي چې تا هغه ملګری د لاس نه نیولی، یو ته وایي دا فلانې مولانا صاحب دی، دا فلانې عالم دی، دا فلانې مدرس دی، دا فلانې نیک سړی دی، او چې هغه تا څخه راځي نو پرې خوشحالیږي او چې تا هغه سره ځې نو پرې خوشحالیږي. ډله دا جوړه کړه، تعلق ساته، هر چا سره ساته،
خو ډله او ملګري او جماعت هغه جوړ کړه چې ستا په عزت دنیا کې هم په عزتمند دی او آخرت کې هم په عزتمند دی. تعلق په خپل ځای دی. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند ته وګوره، د هغه ډله د هغه تعلق هغه جدا جدا قسمه. ډله د هغه حضرت ابوبکر، ډله د هغه حضرت عمر، ډله د هغه حضرت عثمان، ډله د هغه حضرت علی رضی الله تعالی عنهم، ډله د هغه حضرت مغیره ابن شعبه، ډله د هغه ابو هریره، ډله د هغه بلال حبشي. دا د هغه ډله وه، دا د هغه جماعت و، دا د هغه تنظیم و. او بیا داسې خلوص سره تنظیم چې هغه وی لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا. وروسته خلک به راځي، موز به کوي، حج به کوي، خیرات به کوي، کم عملونه چې دی کړي دي هغه به کوي. خو زما ډله او زما یاران چې د احد د غرم سره خرج کوي، نو زه یو کوړي ته نشي رسېدی. دا د هغه غیرت و، دا هغه مینه وه د خپلې ډلې سره، دا هغه محبت و د خپلې ډلې سره. اصحابي کالنجوم بأیهم اهتدیتم اهتدیتم، اگر چې کلام پکې شته، خپل ملګري یادوي، ځکه هغه د هغه ډله وه، د هغه ملګري وو. ملګري څنګه وو؟ ملګري داسې چې ورته ویلی وی ضرورت دی. نو حضرت عمر وی ما وی چې نن به د ابوبکر نه میدان ګټمه، نو ما نیم مال راوړم. چې مې وکتل نو ابوبکر په کور کې هېڅ نه و پرېښودي، هر څه راوړي وو. هغه بیا داسې وو. دا ډله چې کله پیدا شي او دا ډله ستا جوړه شي، دا هغه ډله یي فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطارت بھی. آغا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ڈل دادا خود بل طرف تا گورا سڑے را روان دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی توئی بئس ابن العشیرہ وخو العشیرہ دغا چرا روان دے. په دغه قبیله کې په دغه ټبر کې دا ډېر ناکاره سړی دی، خراب سړی دی. دی دې وایي چې ناکاره دی، خپل ملګري پوه کړ چې دا ټیک سړی نه دی. خو چې کله هغه راغی فالان له القول، نو هغه سره ډېرې نرمې خبرې وکړې، ډېر ښه وضع ورسره وکړه، ډېر ښه تعلق یې ورسره وساته. چې کله هغه لاړ نو نبی علیہ السلام ته ام المؤمنین وایي تا وایي چې دی ناکاره سړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي متى وجدتنی فضا، تاسو کله بد زبانه موندلې چې ما څخه یو سړی راغلی او ما هغه ته سپکه خبره کړي. دغې ته تعلق وایي. تعلق یې د هغه سره هم ساتلی دی، تعلق یې د هغه چا سره هم ساتلی دی چې هغه یې همیشه دشمني کړې ده. عبداللہ ابن عبی بن سلول چې کله مړ شو، نو عبداللہ ابن عبی بن سلول خو هغه سړی و، هغه بې ایمانه و چې نبي علیه السلام خو پرېږده چې هغه ته زهر اچول، د هغه مقابله کې جماعت جوړو، د هغه دشمنانو سره تعلق ساته، د هغه ته قدم په قدم تکلیفونه رسول. په عین موقع د جنگ کې هغه یوازې پرېښوده او خلک یې ترې رسته کول، یوازې کول یې هغه پرېږده. دې حد ته رضالت کې رسېدلی و چې د نبي علیه السلام پر بیبي هم بدنامه لګولې وه. غیرت خو د نبي علیه السلام د هر چا نه ډېر و. خو چې کله عبدالله ابن ابی بن سلول مړ شه، نبي علیه السلام چې راغی هغې قبر ته کوز کړی و، خپل کمیس یې سوېدا ورته واچوي، دا کمیس یې ورته ولې اچو. مونږ وایو که د هغه په ځای مونږ وې په دې مړونو به ولا په دې مرای ګوتې ایښې وې چې ستا دا داسې کړم، او نبي علیه السلام ورته کمیس اچو.
ځکه ورته کمیس اچو د هغې دوه وجې وي. یو د دې وجې چې د هغه زوی ډېر ښه صحابي و د نبي علیه السلام، نو د هغه زوی د وجې نه د هغه پلار ورله لحاظ کو، د زوی د وجې ورله د پلار لحاظ ساته چې دا مې ملګری دی نو خیر د ده د وجې به د هغه خیال وساتم. دویم د دې وجې چې کله قیدیان راغلي او د نبي علیه السلام په تره کمیس نه پوره کېده او د هغه کمیس لیدلی و، نو دې عبدالله بن ابی بن سلول کمیس ورکړی و. نبي علیه السلام یې زما ترلی کمیس ورکړی د ده بدل په ځان نه پرېږدم، داسې غیرتي و. نو خپل کمیس یې ویسته چې په ژوند د بدل پوره کړمه چې د بدل را باندې پاتې نه شي. او دې متضاد عادتونو ته وګورئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو موقع خلک په ګډو ولي او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. الله زما قوم ته هدایت وکړي، دوی ناپوهه دي، نه پوهېږي. او په بله موقع همدغه پیغمبر دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی حضرت سعد غشي چلی او داسې تیراندازو چې 1000 غشي هغه چلولي په دغه جنگ کې یم خطا نه وتلی. او چې کله غشي چلول نو نبي علیه السلام ورته دا نه وایي چې مه کوه مه کوه سعد، عجزان دي خیر دی، غریبانان دي نه پوهېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نورو ته وایي دله غشي ورکوي او ورته وایي ارمي ایها الغلام الحزبر فدیتک بابی و امی، وله بادره ننګیالیه زما مور او پلار دې ستا نه قربان شي. هلته ورته دا نه وایي چې دی نه پوهېږي خیر دی، وله وایي هیله ونه کړي، اواز ورله ورکوي چې هیله پرې ونه کړي. وله دغه پیغمبر دی چې هغه میدان کې ولاړ دی، هغه وایي ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا فمنهم من یسبه ومنهم من يحصل عليه التراب. څوک ورته کنځل کوي او څوک پې خاورې ولي او رسول الله صلی الله علیه وسلم غږ نه کوي، صرف دغه خبره کوي. او دغه پیغمبر دی په بله موقع ولاړ دی او یهودو ته تقریر کوي، هغوی ته وایي یا اخوان القردة والخنازیر وعبد الطاغوت، و د شادوګانو وروڼو و د خنزیرانو وروڼو و د مړو عبادت کوونکو. دا وړه خبره وه. یو موقع کې نرمي ده، بله موقع کې سختی ده. دغه پیغمبر دی په یو موقع کې صحابه میدان کې پرېښودو، تورې په نبي علیه السلام ولګېدې، غاښونه یې شهیدان شو، تندی مات شو، صحابه ترې وتښتېدل یو خوا بل خوا. دا تعبیر سخت کوم ځکه دا نه وایم چې صحابه پریشان شو خواره شو وتښتېدل تېره. دا که سړی سوچ وکړي نو که موږ وی نو موږ به وایو سړیه زه د تورو میدان کې پرېښودی یم، زه به ده سره خبرې کوم. صحابه خواره شوي دي، تللي دي تېره او د نبي علیه السلام غاښونه شهیدان شو، تندی زخمي شوه، پوزه سوځه یورې پکې اچوي، وینې بایدلې د نبي علیه السلام نه. او الله ورته وایي فاعف عنهم، عفو ورته کوه، واستغفر لهم وشاورهم فی الامر. عفو ورته کوه، بخښنه ورله غواړه، مشوره ورسره کوه. الله ورته وایي ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، که ته سخت زبانه وې سخت زړه واله وې ټول به ستا نه خواره شوي. دوی سره نرمي کوه، نږدې که ځان ته. همدغه پیغمبر دی. او بل طرف ته کسان دي نبي علیه السلام تبوک ته تللی، جنګ لا ګرمي ده، هغوی پاتې شوي دي، هغوی نه دي تللي. که دا هغه موازنه وکړي دا کار سخت دی د هغې نه، تللي نه دي صرف. خو چې کله نبي علیه السلام راغی نو الله ورته وایي مخکې چې بل جنګ له ځي دی به تا سره ځي، خو ورته وایي لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا.
چې دی دې سرځي ورته ما سره به بالکل نه ځئ ما سره به زما دشمن نه وژنئ که سړی سوچ کوي که د نن زمانې ملا یې هلته هغې ته وایي فعفو عنهم واصفح چې تورو میدان کې پرېښودی او دلته دی صرف تللي دي جنګ له نو ورته وایي ما سره به نه ځئ ما سره ملګرتیا نه خلکو کې فرق دی هغه چې وو صحابه هغې قصدن دا کار نه کړی د هغې نه بې اختیاره دا کار شوی دی د هغې په زړه کې یو مینه وه یو محبت و یو تعلق و بې اختیاره کله کله یو کار د سړي نه وشي قصدن یې نه دی کړی نیت یې صحیح و نو خیر دی که غلطي وشوه ملګری دی نرمي وکړه ځان ته نږدې کړه لاس پرې واچو خو که یو سړی قصدن یو کار کوي نیت یې صحیح نه دی اراده صحیح نه ده ورته وایه زما خوا له رانشي که رالې نو به ګرځم در باندې د دې بیا علاج دا دی د نبي علیه السلام هر قدم هر ادا هر فعل زمونږ دپاره یو سبب دی خو چې په دې نظر یې وګورئ دا نه چې ته یو کار کې نو بیا هغې له دلیل ګورئ پیغمبر داسې کړي موږ د طالبانو موږ سره یو طالب په کوهستان کې سرکاري کې مړه سره کوهستان کې و نو د هغه دا عادت و چې هغه به چای پخه کړه نو په ځان به یې څادر واچو دیوال ته به یې مخ کړ نو چای به یې څښله نو که هندوانه به یې راړه نو په ځان به یې څادر واچو دیوال ته به یې مخ کړ یاره د طالبانو یې هلکه مونږ سره خو ډېر په رامنډه کښېني چې خپله چای پخه کړي نو بیا د دیوال ته مخ کړی یې په موږ وي شیخ القرآن ویلي چې د پلار دې له نه رالېږل چې په خلکو چای نه څښو نو په شیخ القرآن بیا خبره راواړوله دا نه وي چې شیخ القرآن خو دا ویلي خو هغه درستخان هم چلوي د هغه په دنیا مېلمانه راځي او ځي او خلک خوراک کوي دا بیا نه وي نو ته دا مه کړو چې ته څه کې نو هغې له ځان له دلیل جوړ کړي نه ته وګوره په جماعت کې هم دغسې جماعت کې به کله یو موقعی د سختۍ موقع به وي نو ته به سختي کې کله به د نرمۍ موقعی نو ته به بیا نرمي کې هغې ته به ګورې یو خوا ته راځي چې بدعتي سره لاس مه میلاو بل خوا ته وګوره نبی علیہ السلام څخه کافر راغلی مسلمان خو پرېږده او نبی علیہ السلام موږ دله بیزه ولشئ بیزه یې ولشله نو چې هغه پای وسکل ویې موړ شو نه یې بله یې وله ولشئ بله یې وله ولشله موړ شو نه بله یې وله ولشئ اووه بیزې وله ولشلې هغه مړېده نه نو چې هغه پای وسکل کلمې وی مسلمان شو بیا نبی علیہ السلام بل ټیم وی هلئ دله بیزه ولشئ نو چې بیزه یې ولشله هغه پای وسکل وی موړ شومه نبی علیہ السلام المؤمن یاکل فی معا واحد والکافر یاکل فی سبعة امعاء چې کافر نو په اووه کولمو خوراک وکړي چې مسلمان شنو په یوې کوي هغې توجیهات بیا ګڼ دي ملیان په هغې پوهېږي زه پرې دوره نه پوهېږم خو توجیهات پکې محدثین بیا کوي نو نبی علیہ السلام په کافر باندې هم تاسې بولي هغه هم لږ وګوره که تصدیق ته ګورې یو مخ مالا اسلام داسې یو دین دی داسې یو مذهب دی داسې یو عمل ده چې هغې کې تا ته مختلفې موقعې ښیي په دې موقع داسې په دې موقع داسې زمونږ د ملګرو دا یو ډېره لویه کمزورتیا وي چې دی به دین په بل بوج کوي دی چې موږ ته مخکې کړي دی به یې دوره اوږد کړي چې تا به په موږ ستومانه کړي چې ته به وایې چې خو وایه که بیا دی چاته مخکې شي زه خو به د جمعې موږ پرېږدم په ده پسې کښېنم تا باندې به موږ بوج کړي تا به یو ورځې سفر کړی ته به مسافرې ځان به دې کړولی دی به موږ ته مخکې شي ده خو به ټوله ورځې خوب کړی
نو د ماسوتن موږ به ورته ګورو کې چې نیمې شپې ته به ورسېږي ته به خو ما ته چا د پسې ودرېږه ځان له ورکې کړی دین په خلکو بوج کوي ځان له به دې زبرګ نه وي تا له به ډېر لوی زبرګ وي ځان له به ډېر ښه سړی تا له به ډېر ښه سړی نه داسې مه کوه که ستا خپله خوښي یو کار اوږد لمونځ دې خوښي خو چې کله ته خلکو له لمونځ ورکړې نو لمونځ مختصر ورکړه چې خلک پرې تنګ نه کړي ته درس کې خلک په ګنټه خوشحالېږي ته نیمه ګنټه وکړه هو عادت شو هغوی خوشحاله اوږه دې که بیا ته تقریر کې هغوی په یو ګنټه خوشحاله وي ته نیمه ګنټه وکړه چې هغوی درته وایي یاره جي بیان دې کم وکړو ته ورته زه بیا به چېرته خیر دې مقرر شي یاره جي مونږ تږي پاتې شو دا خوند کوي چې مونږ تږي پاتې شو او چې ته تقریر بس کې یو ټول زرې زرې کړي یو نو هغه یې خدایه که دې دې بیا راوس مونږ خو به بیا نه راځو جومات دین دې ته نه وایي دین دې ته نبی علیہ السلام حضرت معاذ ته وی موږ یو ګټ کړ انت فتانون یا معاذ ته خلک فتنه کې چې دین نه بدله کې یو دې ته خیال کوي چې دین په خلکو بوج کوي نه دین ورته ګرانوي ما یسر ولا تعسر داسې انداز کې ورته وښایي هو په دین کې کمې هم وکړو دین کې زیاتې هم وکړو والله لا ازید ولا هذا ولا انقص منه سره راغله نبی اسلام نه تاسو نه کوي نبی اسلام جوابونه ورکړل نو پټلو کې هغه والله لا ازید ولا هذا ولا انقص منه قسم په خدای دینه به زیاتې هم نه کوم دینه به کمې هم نه کوم نبی علیہ السلام وی من سره ان ينظر الى رجل من اصحاب الجنه فلينظر الى هذا الرجل سوچ په دې خوشحالي چې جنتی سره دنیا کې ویني نو دته وګورئ هغه ته جنتی وي دنیا کې بشارت ځکه هغه لازم ولا هذا ولا انقص منه دین خلقو ته ګرانوي ما بل دام کوي چې زه دیندار یم ما سره دا نه خای ما سره دا نه جایز شی په ځان نه ناجایز کوي د شرک فعلونه یو دا چې حلال حرام وګرځي زه مشر زړم زما سره شپې ته پینځه شپې ته کال عمر دی زه کله کله سین تلار سم زلامبو زه کله کله سین تلار سم کشتای چالو ولې زه مست یم په ما خو داسې غم راغلی چې یعقوب علیه السلام یې ړوند کړی دا وړوکی غم نه دا چې بچا راشي هغه ته پته لګي زه دا دې له نه کوم چې زه مست یم زه دې له نه کوم چې زه ډېر چروتي یم دا زه رسم ماتوم چې ملا بل څه نشي کولی بس هر وخت به د پټکې والی د پټکي د لاندې به ګرځي مولا به بس هر وخت خوږې خبرې کوي او عجز به یې دی به یې لرې کوي دا کوم چې حلال حرام کړي دا حلال کوي حرام حلال مه ګرځوي او حلال حرام مه ګرځوي من کې دا لوی مصیبت دی چې حلال هم ځان ته حرام کړي زه کله پټکې هم کله ټوپای په سر کوم شیخ القرآن هم دغسې کوي زه زما خوښوي چې ښکلې پټکې مې والي یا لوی جامې او هر وخت په دغه کې مو دا پابندۍ ختمې کوي دین آسان کوي خلکو ته چې کوم آسان دین دی هغه وښایي آسانو یې نه آسان دین وښایي خلک دې ته راغب کوي امیان د مولیانو نه تښتي مولیانو سره نه کیني ولې دا مولیان انسانان نه دي څه ولې نه کیني ځکه که هغه تا سره کیني هغه به هسې د ټوکې خبره کړي کافر شوې و دا دې څه ووایي هغه ته داسې کې چې هغه غریب بیا تا سره کیني نه خواله دې نه راځي ځان ته یې رانږدې کوي
نو چې کله ته ځان ته رانږدې کړې یو ځل تا سره کېناست وایي به یاره ما خو نن یو ملا ولیده او ډېر خوند دې راله راکړم چې هر وخت ورسره ناست وي نو ورو یې رانږدې که او په هغه نږدېکت کې ورو د هغه نه کار واله هغه داسې ځان د هغه په شان که تر سمنځ مجارات الخصم دې ته وایي چې ځان د هغه په شان کې ورسره روان شي او هغه راواړو راویې ګرځو دی به وتا سړیه ته سره څوک کښېني ده خواله نو نه ته هغه خواله نه ځي هغه ځان خواته نه پرېږدي خو ته یو محدود ځان دې وتړه که نه ځان ته خلک رانږدې کوي په کلو کې درسونه عوامو ته شروع کوي طالبان ملا ته چې طالبان ناست دي امي لاړو توجه نه ورکوي امي ورته اړو سړی نه ښکاري او چې چاندي لري نو بیا د امي په کوڅه کې ولاړي نو چې امي په کوڅه کې ودرېږي او ته ترې کار هلې د امي ځان ته نږدې که ته ترې فایدې ماله هغه له هم فایده ورکړه هغه ته قرآن وښایه هغه ته دین وښایه هغه ته د مونځ سبق صحیح که جنازه ورته صحیح که مونځ نه کوي ترغیب ورله ورکړه ورو نو چې ته سره هغه امداد کوي تعاون کوي نو توم انسان نو چې هغه تا ته دوره فایده درکوي مدرسه درله چلوي چانده درکوي تعاون کوي نو توم هغه له څه ورکړه که نو چې پیسې نشي ورکولی دین کې ورله څه حصه وګرځو تعاون ورسره وکړه نو کله چې تا دا دواړه روحونه یو ځای کړل ته به کامیاب شو دا څیزونه ما په شیخ القرآن کې لیدلي الله دې ورله ډېر عمر اخیسته کړي د هغه جهان هغه یو ډېر کمالي انسان و هغسې انسان په ما د یو ملا اثر نه راځي که خپل لیږه پردي ولې نه راځي ما هغه لیدلی و زه کله کله وامه وایم ما شیخ القرآن لیدلی و نو هغسې سړی ګورم او هغسې سړی نه پیدا کېږي زما خو پلارو ما خو په کور کې هم لیدلی و ما بهر هم لیدلی و په کور کې د هغه ژوند یو بهترین یو سوشل ژوند و کتاب به یې کوته زه به وروکې وم زه به یې په اوږه کېناستم ټوپۍ به مې ته لږه سر به مې ورله ټپو غږ به یې راته نه کو چې لوی به شو بیا به یې ډب د لاندې کړو بیا چې به یې داسې وکتل نو مونږ به یېرېدو یارې به بیا ساه نه اخېسته د هغه ځان له یو عادت و کتاب به یې کوت لیکل به یې هم کول او زمونږ یو ترور و هغه به راله نو هغې ته بې سبق هم وي 3 کاره به یې په یو ټیم کول زه به اکثر ګرمۍ کې زمونږ یو کمره و د پاکستانه به ورته وي هغه زمانه کې پکي نه وو مونږ کاره یو پاکې و نور کلي کې پکي هم نه وو بجلي هم بیا وروسته راغلې وه نو شیخ القرآن د لاهور نه پکې راوړی و نو هغه لګولی و مونږ به ټول هغې ته غرمه سملاستو شیخ القرآن به وي چې روټۍ به وخوړ سملی چې بانګ به وي پاپسېده شبه یې پاسې لمونځونه وکړئ نو هغه به مدرسې ته لاړ نور به کور لمونځونه وکړل چې به راغې کټ کې به کېناست میز به مخې ته پروت و کتابونه به پراته وو لیکل به هم کول وي نیب به هولډر کې به یې اچولو او دوات به هغې کې به یې پورې کو لیکل به یې کول کاغذونه به پراته وو به یې به یې لیکل کول کتاب به هم ورسره کول او زمونږ هغه ترور به راله نو هغې ترجمه کړې وه 2-3 ځله نو هغې به سبق وي شیخ القرآن به اورېده دلته به یې لیکل کول چې هغې به ټکې غلط ترجمه بیا ووایه ته هغې به بیا غلط دی وي داسې نه داسې نو هغې ته به یې ترجمه هم ټیک کوله نو زه به اکثر د شیخ القرآن د کټ د لاندې ملاستم نو چې هغې به سبق شروع کړم زه به راپاڅېدم نو په یو ټایم به 3 کارونه کول پټي ته به لاړ هلته به یې سبزي وشوکوله په دسمال کې به یې واچوله په شا به یې روان به شو هغه به یې هم کول کلیوالو سره به کېناست ښه ګپ شپ به یې لګو تا معلومي نه چې دی ملا دی نو هغې به هم ځان سره راغب کړل او ما ته یاد دي چې ملا شوم
سړی چې نوی نوی مولا شي دی لکه د چرګ دیوالونو ته خیږي لکه دی مولا شوی که نه او له غونډې جذبه کي نو زمونږ دې کلي کې هغه وخت د روس انقلاب ډېر لوی او دلته چې مشاعره څه کسانو کېښوده نو چا چې مشاعره کېښوده نو هغه ته ما وویل ما مشاعره دي ایښې ده خو ګونده شاعرانو خوله پور صحیح ني نو که ملا پسې څه ووایي نو زه به جواب کوم نو هغه مشاعره چې هغه یې کېښوده نو یو شاعر پکې وی ملا ستا په ترانو نه دوکه کېږم داسې یو شعر یې ووایي شیخ قرآن بیمار و اسپتال کې و هغه زمونږ کور هغه سر ته زه لرم ما مولانا غلام حبیب صاحب له دعوت ورکړ خان مولانا صاحب له مې دعوت ورکړ او ما په جامع مسجد کې جلسه کېښوده او په خپله مې شعرونه جوړ کړل او د کلي هلکانو له مې ورکړه چې دا به ته وایې دا به ته وایې ما ته اوس هم یاد دي ما ډېر انقلابونه په دنیا کې ما لیدلي دي او ځکه چېرته نه وم تاریخ راته ښودلي دي هغه انقلاب ویلي وو نو ما بیا د معنی او مزدک هغه انقلابونه راغستې وو یو نظم مې جوړ کړی و خو د هغې سر ما ته اوس هم یاد دی چې ډېر انقلابونه په دنیا کې ما لیدلي دي ځکه چېرته نه وم تاریخ راته ښودلي دي او بیا مې دی په دې انقلابونو باندې رد کړی نو ما مولانا غلام حبیب صاحب په زه خپله لرم او په ګاډي کې مې راوسته ګاډی ما خپله چلو چې راورسېدم ماښامو کور ته لرم چې ډوډۍ راوړم اما نوی نوی واده کړی په هغه کال کور راته وایي چې کاکا حاجي راغلی خو غوسه دی ما ولې وی پته نشته نو یمن والده راته وایي چې غوسه دی او چې هر څه چل دی خو ما ښه ما دا خیال اوس مسله وایي نو اوس شیخ قرآن ته پینډای کې چا ویلي زما ورور ورته ویلي چې هغه جلسه ایښې ده شیخ قرآن ورته ویل ما کلي ته ورسوي زه چې لړم مونږ به پلار ته لالاوي وروڼو به ورته لالاوي نو بیا بچي هم لالاوي نو ما ته لالا خیر علي ځان یې ناغرضه خو نه کوم نو ما به یې که وایي نه اورېدل بیا مې لالا خیر علي ما لالا خیر جو بوټې راځه ستا ما غلام حبیب وایي چې ستا په دغه غلام حبیب یې پکې عمره کاږه زه ما کوم چې غوسه یې دا خو بیا رسوي زه به ترې راوتښتېدم زر زر یمان والدې ته مې ډوډۍ راکړه اوس هغه پسې لاړ نه شي جومات ته په مولوي صاحب خو مې ډوډۍ وخوړله زر زر او غلی غوندې مې رخصت کړ حاجي حاجي پروګرام پاتې شوی خو زه پوه شوم چې څه چل دی چې هر څه دی خو خواله یې نه تلمه او بیمار راپاسېدی راپسې شوی کېدي هغه خو به یا بیا د ګډې ګزار کړو یا چې لاس له بیا ورسره رالل ما ځان غلی که سهار چې مونځ شو زه غلی غوندې لړم او چاپي مې وله شروع کړه او غږ نه کوم زه به پوه یم خپې مې وله چاپي کولې او غږ نه کوم یو ښه ساعت چې تېر شو اما وله تندي ته کتل تندی لږ ښه شو نو ما ورته ویل مهدي بېګا ته غوسه وې زه خو په پته پوه نه شوم چې ولې نو داسې غلی نو ما ته وایي دی پنځپیر کې زما تربیوان شته مایاو زما مخالف شته مایاو فلانی کاکا دی فلانی کاکا هغه وخت یو خلاف یو څو کسان ما ته وی هغه زما خلاف چې ته مولا پنځپیر ته راوستی ما نه ویل هغه نشي راوستی چې جلسه کېدي او فلانی مولا راولي او تقریر کې زما خلاف او ما پې وګنځي ما ولې نشي راوستی پښتانه دي خپل جوماتونه دي ځایونه دي وی ولې نه دی راوستی نو زه غلی شوم وی ما دی له موقع نه ده ورکړې ما ځان ته مقابل کړي نه دي ودرولې مې نه دي ما له چې مخې له راغلي دي ما له دا ورته ښکاره کړي نه دي ته زما خلاف یې رانیه څنګه یې جوړې ښه ده ما دی له موقع نه ده ورکړې نو ته له موقع ورکړې ته ځان ته کله ټوکړې کې با زما مازغه کولاو شو اوهو دا خو ډېر لرې نظر ما د هغې نه بعد په کلي کې ډېرې مسلې راشي خو ما داسې موقع نه ده ورکړې پنځپیر ځکه متفقه متحد دی
ته په کلي کې ځان ته دشمن په زور راپاسې چې راپاسه ما سره جنګ وکړه چیلنج د مناظرې د 1 لاکھ روپۍ به ورکومه او ما سره د مناظرې تا ځان ته راپاسو تا ځان ته پلار کړه تا ځان ته نیکه کړه نو چې تی ځان ته ودرې نو بیا خو تا ځان ته مقابل په خپله جوړ کړه نو بیا تا ولې بیا فریاد کې ولې بیا چغې وباسې ځان ته مقابل مه جوړوي مسله چې کوئی په خلوص کوئی چې دا زما دشمن دی مخالف مې دی خو زه د خیر خوا یم په دین کې ځان ډم او نایي کا چې زه به دله خبر به رسوم د خدای زه به د خدای خبر رسوم دته زه په دې کې ډم یم نایي یم سوال جواب وړم که دی جنګ کوي نو دی پوه شه خدای پوه شه زه ورسره نه کوم په دین کې انتقام نه الم دنیا کار هغه ځان له یو شی دی پوله پټې په دین کې انتقام ماله او تی خدای ته پرېږدم دی بیا تماشا کو لیونی به لیونی چې تا خدای ته پرېښود او لکه د لیوني سپي به خلک په ګډ ولي او تی خدای ته پرېږده تو خپل کار بیایا د تنظیم کار کو مسله کو زمون بدقسمتي دا ده چې څوک مني نه د نبی علیہ السلام زمانه کې صحابه څنګه متفقو حضرت ابوبکر زمانه کې حضرت ابوبکر وی مانیینو د زکات سره جهاد کو او والله لو منعوني قالا كانوا يؤدون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قاتلنهم قسم په خدای غپړې چې دوی کوټه به تاړو او دوی نبی علیہ السلام له ورکو مال نه واکې زبر سره جنگ کو حضرت عمر ورته وی سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ما د نبی علیہ السلام نه اورېدلی چې زه به تر هغې جنګ کوم چې لا اله الا الله وایي نو دوی خو لا اله الا الله وایي ته ورسره جنګ کې اوس یو طرف ته وګوره حضرت عمر حدیث پیش کړ بل طرف ته ابوبکر حدیث نه پیش کړی خو هغه جنګ به کوم ورسره قسم په خدای جنګ به کوم اسامه به هم لیږم لو جرت کلاب المدینه بازواج النبي صلی الله علیه وسلم که د مدینې سپي د نبي علیه السلام بیبیانې د خپلو نه راکاږي هم به اسامه لیږم او دوی سره به هم جنګ کوم اوس ابوبکر خپله خبره کوي حضرت عمر حدیث پیش کړ خو حضرت عمر چې د ابوبکر مخ ته وکتل نو هغه قد شرح الله صدر ابي بکر الله د ابوبکر سینه کولاو کړې ده او زم د ابوبکر سره ملګری شو څومره نرم دلی ابوبکر خو چې کله هغه پوه ابوبکر د هغه تابعداري وکړه دا یو نه وی چې زه مړه ته حدیث نه منې ما درته حدیث پیش کړ ته حدیث نه منې ته خپله ودرېدلی د ابوبکر ملګرتیا یې وکړه تر څو چې تابعداري وه هر څه سم او چې وروستو خلک رالل نو دا حضرت علي په مقابله کې خوارج را پیدا شو حضرت عثمان په مقابله کې نور را پیدا شو او هغه یړم شو هغه خپل کار شروع کړ دا غیر مقام او حیثیت په غرزولو شروع کړ جماعت د مسلمانانو تسنس شروع شو درېمه خبره دا کوم چې د امیر اطاعت بغیر د دې نه جماعتونه نه چلیږي هر وخت څوک دلایل وایي موږ هم ستړي شو ما خو ورته به مثالونه واقعات دلایل چې قرآن او حدیث چې ستړی شم نو بس مې کړم چې څه ورسره وکړم نتیجه څه راووته سواد تباه شو باجوړ تباه شو علاقې تباه شو قبایل تباه شو تک تزال اوچت دا ځای د قبایلو میټینګ و اوس هم په هغې کې به کسان ژوند دي هغه د خیبر امیر اوس هم ژوند دی دا پکې و اما ورته په تاسو انقلاب راځي مرکز ته ګورئ چې څه درته وایي هغه وکړئ بیا به ارمان کوي هغه کسانو بیا ارمان کو
فائدہ وکړه که نقصان یې وکړه تر څو چې مرکز ته نی کتلی امیر ته نی کتلی کامیابی نه راځي کامیابی به هله راځي چې د خپل امیر اطاعت کوي کامیابی به هله راځي او امیر ته ګوره چې ستا امیر د خپل امیر اطاعت کوي او که نه ستا استاد د خپل استاد اطاعت کوي او که نه که هغه کوي تیم که هغه نه کوي وایه زه خپل کار کوم هله به هر څه سمیږي او که داسې نه زما مهربان نو هر څه به په شا روان وي د خدای فضل دی زموږ ملګرو کې اطاعت شته زموږ ملګرو کې تابعداري شته ای به داسې یو نیم خو دنیا ده هر څنګه خلک به پکې راځي که دا اطاعت او تابعداري نه وی نن به د هرې ضلعې نه دا ملګري نه راتلل نن به دا لوی علما او مدرسین نه راتلل نن به دا پویه مشران کسان نه راتلل خو دا ټول راځي زه چې تاسو ته وګورم زه چې درس له راوځم نو زه په زړه کې وایم یاره دا خو ټول علما دي هسې نه ما کې څه تکبر راشي چې زه د مولیان مولا یم نو زه په کې وایم دا ټول زما نه ښه پوهېږي خو تازهوالي له راغلي دي تجدید له راغلي دي بیټرۍ چارج کولو له راغلي دي نو زه ځان هم خپله بیټري هم چارج کړم ستاسو هم ورسره چارج شي زما هم اصلاح وشي په ما هم کال کې زنګ راغلی هغه لرې شي دا مرکز د دې سره خپله رابطه مضبوطه کوي او چې څومره رابطه مضبوطه کړه دا ملګري دي دا مینه ده دا محبت دی هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم ولو انفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم یو دا الله نصرت او دوی د ملګرو مینه په دې سره مضبوطي او د دې وجنه صرف دی جهان کې دا داسې مینه ده او داسې ملګرتیا ده او داسې جماعت داسې تعلق چې دا صرف په دنیا کې نه ده واقبل بعضهم على بعض يتساءلون دا موقع په جنت کې راغلو ان شاء الله او الله دې زموږ نصیب کړي څنګه دل دې ناسیو دغه سبا الله موږ راغلي زموږ دې امید ده او زموږ اعتماد دې پر بل عزت او موږ د الله نه سوال کوو چې الله داسې مقام لراکي چې موږ غیشو او قالو انا كنا قبل في اهلنا مشفقين من دنیا کې اریدو چې موږ سره بس کی فمن الله علينا وقانا عذاب السموم الله احسان وکړ د ګرم عذاب نه وساتلو انا كنا من قبل ندو من دنیا کې چغواله الله شرع مدد الله شرع مدد من یو الله را مدد کو انه هو البر الرحیم وح وح د احسان خاوند مهربانه چې موږ له داسې ملګري راکړو داسې خوندناک او مزیدار ملګري راکړو دا پارسا او متقیان ملګري راکړو د دې نه بهترین که نور ملګري ما ته وکړي چې زه سره ملګرتیا وکړم او که نه دا ملګري خواږه نو دوی سره بیا خپله مینه وکړي په خپلو ځایونو کې په خپلو تحصیلونو کې چې کله مو کوي جلسې ځان اوزګارو ورسې چې یاره جلسه را او فلانې را روان دی ملګری را روان دی استاد را روان دی عالم را روان دی یاره که هېڅ هم نه یي ځه د هغه نه ما څخه علم ډېر دی خو دې لازم چې یو بل خو به ووینو که نه مینه خو به زیاته شي محبت به زیات شي نو دې نیت باندې د یو بل سره تعلق مینه محبت ساتئ دا یو ډېر بهترین جماعت دی بهترینه ډله ده که د دې نه بهترینه بله ډله وې ما به دا پرېښودې وه او زه به هغې ته تللی وم که تا ته معلوم وي چې دې نه بهترینه وي نو ته ورته ورشه ما ته خو د دې نه بهترینه بله ډله نه معلومي خدای ګواه د منظر به افسر شاهد نومې دی هم زه خپل کین د بادشاهانو تختونو سره نه برابروم په کال کې دا 4 میاشتې چې د رجب نه زه شروع وکړم
د باجوړ نه تر کراچا او د کراچا نه تر ګلګتا او زه ګرځم افتتاح دا او اختتام دی او د مدرسې اختتام دی او د درس اختتام دی نو ایله په شعبان کې زه لسم شعبان لزان وزګار کوم نو په لسم شعبان دوره شروع شي نو بیا تر ویشتمې روژې پورې هغه درس او مېلمانه نو د ویشتمې نه بعد بیا ختمونه نو بیا په اختر کې بیا مېلمانه کې ناپاسه نو بیا هغه لاني ختم شوي چې وړه دوره نو چې وړه دوره ختمېږي نو زم نشم په ځان نه پوهېږم خو چې کله ختم وشي نو زما د خپې د غټې ګوتې نه تر کپړای پورې ټول بدن خوږېږي زه داسې ستړی شم الله ملګري وایي موږ لا ټیم راکړه پروګرام کوو زه پړه کې وایم ته زما نه خبرې چې زما سهال دی زه خو په شل ورځې کې دمه کېږم اوس نه زه بیا لکه دغه کې یو د مارانو کې یو قسم د لنډای ورته وایي چې وده شي نو بیا وده چې خپه پکې دي ومودی ما سره بیا هغه چل شوی زه بیا د پاسېدو هم نه نو که کلي کې وي نو بل ځای ته لاړ شم خو هم چې خوب وکړم چې دمه شم تش مونځ مې راپاڅم ډوډۍ هم په خوب کې خورم داسې ستړی شوی نو زه دا څلور میاشتې په کال کې دا زما د ځوانۍ زکات دي د ژوند زکات دي نو په دې ځکه زه خوشحالیږم چې علما به راځي طالبان به راځي ملګري به راځي نن دا د تاسو د هر یو ښایسته ښایسته ځایونه دي کورونه دي ښه پالنګونه دي او راغلي یو دې ځای کې په ځمکه ملاسي او زه درنګ بدرنګ پټ راځم او میر ته وایم ګوره لنګر کې پخړه خراب نشي بل څه خراب نه مزیدار دغه کوئی خیر ته خرچه کی خدای به پیدا کوي خو تاسو ګوره شی خراب نه کوي ځکه ما سره احساسي ځواب د ټولو لا مې کور پاکولی خو نه کېږي کم وکړمه دا ستاسو ځای دی ستاسو مرکز دی دا جماعت ستاسو دی کوشش وکړئ هر یو تن دا وایي چې دا زما دی او زه به یې چلو دا مرکز زما دی او زه به یې چلو د مرکز سره به زه خپله مینه کوم د جماعت سره به زه خپله مینه کوم نو دا جماعت به انشاءالله چرم نه خرابېږي زما دعا ده چې الله دې تاسو هر یو په خپل ځای باندې نورم عزتمن کړي او الله دې تاسو درانه کړي الله دې ستاسو ټولو په علم کې عمر کې بچو کې اولاد کې مال او دولت کې برکتونه واچوي او الله زموږ نسل کې حق پرسته علما پیدا کړي د ټولو او الله دې دا جماعت پیړۍ په پیړۍ پوش په پوش باندې مخکې بوځي استغفار وایي او دعا کوي استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه اللهم صل على سيدنا وعلى ال سيدنا محمد وعلى اله وصحبه دعا کوي سو مرګري چې هغه پنځیر تر راغلي دي یا په خپل ځایونو کې هغه دي بیانونو ته ناس دي د درسونو ته ناس دي الله دې ټول کورونه د خیرونو او د برکتونو ډک کړي کله مرګري چې هغه دې پنځیر سره تعاون کوي مرګرتیا کوي زمان لا مضبوطي ما سره خپل لاس کوي الله دې هغه کورونو او هغه مالونو کې ډېر خیر او برکتونه واچي سمرګري بیماران دي هغه لپاره دعا وکړي چې الله ول شفای کامله ورکړي دلته زموږ مرګري فصیح الدین بیمار دی الله دې غل صحت کامله ورکړي زموږ د امیر مولانا عتیق الله سے ضرور بیمار دی الله دې شفای کامله ورکړي زموږ په کور کې رشتو کې بیماران دي سو فات شوي دي د وفات شوو دپاره کارنو شرانو ګشرانو دعا وکړي چې الله د ټولو مغفرت نصیب کړي او چې کوم بیماران یې الله هغوی له شفای کامله ورکړي حوادث مسائل دشمنۍ الله دې هغه ختمې کړي الله دې په موږ ټولو باندې ورحمېږي الله دې زموږ د ټولو حیا او عزت وساتي څوک چې زموږ د بې عزتۍ پسې شوي الله دې موږ د هغوی د بې عزتۍ نه وساتي او الله دې دې مرکز له همیشه ترقي ورکړي دې مرکز ته چې څوک راځي دې سره مینه کوي دې سره محبت کوي الله دې د هغوی په کورونو کې ډېر خیرونه او برکتونه واچوي په دې مرکز کې که ملګري خدمت کوي ټول ملګري چې څومره پکې خدمت کوي
دې ځای سره مینه او محبت کوي الله ته د هغوی سره مینه او محبت وکړي الله د هغوی کورونه د خیرونو او برکتونو ډک کړي الله تعالی ته پته ده موږ ګناهګار یو زمونږ ګناهونه به زیات دي زمونږ نیک اعمال به کمي خو الله زمونږ دا نیک اعمال زمونږ د نجات ذریعه وګرځي الله زمونږ ګناهونه موږ ته معاف کړي الله چا چې موږ له قرآن او سنت په لاس کې راکړي دي الله د هغوی قبرونه د خیرونو او برکتونو ډک کړي الله زما والدین یمان زما څخرو زما تروریان او ماماګان زما ترونه زموږ خپلوان او ټول مسلمانان زما اوښي الله چې څوک وفات شوي دي الله دې ټول له جنت الفردوس ورکړي ستاسو ټولو چې څوک وفات شوي الله د هغوی قبرونه منور کړي الله دې دا ځای همیشه په قرآن او سنت باندې آباد لري الله زموږ په نسل کې حق پرسته علما پیدا کړي او دا ځای دې الله په هغوی باندې آباد وساتي او الله دې زموږ د درسونه په خوشحالو باندې سرته ورسوي سبا چې څوک مېلمانه راغلي څوک د دې ځای نه رواني الله دې ټول په خیرونو په خوشحالو باندې خپلو کورونو ته ورسوي او الله دې موږ بیا هم دغسې په قرآن او سنت په محبت او په مینه باندې یو ځای کړي د مولانا شمس العادي صاحب والده بیماره ده د هغې دپاره هم دعا وکړئ چې الله ورله صحت کامله ورکړي کوم ملګري چې د دې جماعت خدمت کوي وحدت المدارس الاسلامیه کې هغوی خدمت کوي او په نورو کارونو د جماعت کې خدمت کوي د مرکز کې خدمت کوي الله دې هغوی کورونه د خیرونو د برکتونو ډک کړي الله دې زموږ نه تر مرګه د قرآن او سنت خدمت والي وصلی الله تعالی على خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین برحمتک یا رب